نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې څوک روزانه سحر اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دغه کلمات دغه تعوذ درې واره وای او بیا د سورۃ الحشر اخیری درې آیتونه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم د اخیر پورې دوا آیتونه ورسره نور دغه درې آیتونه سوکوي نو د لپاره ټول ورځ او یا زره فرشتي د مغفرت دعا غواړي د الله په دربار کې او که په دغه ورځ کې د کس ته مرګ رااله نو د لپاره مرګ د شهادت دی ورونو سوچو کې یو آسان اونتی عمل دی او حقیقی او یقینی د ذکر دواړو جهان مبارک سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی فرشتو اونتی پاک مخلوق او بیا یو فرشته هم نه دوم نه او یا زره فرشتي او د انسان د پاره چې څوک دا سحر وای نو د ماخامه پورې د الله تعالی په دربار کې د مغفرت او د بخشش سوال کوي چې د الله تعالی مقرب مخلوق ته ملائکه او یا زره فرشتي ول د مغفرت دعا کوي او دویم نمبر نبی علیہ السلام وی چې در بارا که چرته مرګ وتراله نو مرګ د شهادت ته اورونو د شهید څومره لوی مقام دی قران کې الله وی لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون چې کوم خلک د الله تعالی په لار کې قتل کړي شول شهیدان شول نو دای تمړه موایي دای ژوند دي او عند الله دای د روزي ورکولې شي خو تاسو په نه پويږئ او څومره لوی مرتبه او مقام او درجه بیا په حدیث مبارکو کې د شهید بیان شوی ده او څومره د امت اولیاء او لوی خلک چې تیر شوی دي هغه د شهادت سوال کړی دی د الله په دربار کې چې یا الله مونږ ته مرګ د شهادت راکړي او دغه شان کوم سړی چې ماخام وای نو د سحر پورې هغه د پاره دغه فضیلت دی چې یو یا زره فرشتي ول د مغفرت دعا کوي او کشپه کې وته مرګ رااله نو مرګ د شهادت دی ورونو دا وای دا آسان اعمال دي او دا یقیني دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادق او مصدوق هغه فرمایلی نه دا یقیني دي او رښتینی کلمات دي او دا ډیر برکات او اثرات لري خو چې چا د دې خونه غسته دي او بل دا چې دا یو پټه سودا ده اوس که چاوي چې دنیا کې په لوګون ته پیسې وته یاد کړی چې دا په در کوم او دغه کلمات وایا نو په 100 روپۍ به یو سړی روزانه لس پیری به وي ځکه چې هغه ګټه هغه ظاهر ده او د مخه ته ده او دا مونږ تاسو چې وونو دا قران تلاوت او دا ذکر او اسکار دا نیک اعمال رونو دا د آخرت بینک او بیلنس ته د الته کې جمع کیږي او دا نور ورس دنیا سره پاتې دي چې د انسان کله د عارضی او پانی سترګې پټې شي نو بیا به ویني چې دا یو ځل الله ویل په بدله کې سم ملاويږي اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په ملفوظاتو کې لیکلي دي کہ واللہ باللہ سمت اللہ مجھے رب لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بہتر ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا وہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا د دریو سلور قسمونو خړل نه بعد وای چې زما د الله په ذات قسم وي چې چا یو ځل الله تعالی نوم په ژوند کې واغستو یو ځل سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا یو د دې بدله کې بدته سملاویږي دا به د مر نه بعد ته پته ولګي څنګه چې مونږ تیر شوی او درس کې ویلو په حدیث کې چې مړ په قبر کې بدی کیفیت سروي لکه یو سړی چې په دریاب کې ډوبېږي او بل سړی ته لاس وای چې راشه ما بچ کړ ډوبېدونه نو دلته کې دنیا کې دا دارالعمل دی انسان چې کله انتقال شي وفات شي د دارالجزاء ته منتقل شي نو بیا بس د عمل نامه بند شو سوا د هغه دریو ځایونو نه چې کوم په حدیث کې بیان شوی دی الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته دغه مسنون او د معصور اعمالو او د اوراد او د وظایف ویلو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین